نو دې حدیث نه یو دام پته ولګېدله چې سوال کوې نو هغه سوال کوه چې د ستا پکې فایده وي بې ځایه تپوسونه به نه کوې بعضې خلک داسې تپوس وکړي چې هېڅ قسمه فایده پکې نه یو کس ماته وي وایي چې د آدم علیه السلام به په کور کې مونځ کوو او که په جومات کې به یې مونځ کوو نو دا ما یې څه سوال دی او استاد محترم راته وي وایي چې ما یو کس راته راغی وایي چې ما ته وایي جنازې نه را روان وي د شوې لاندې ولاړ وي زه یې ودرولم وایي ما ته وایي چې الله پاک د ټولو اول کومه ونه پیدا کړې ده وایي ما ورته دا شوې پیدا کړې ده نو دې سوال کې اوس څه پیدا ده چې کوم سوال کې د ستا پیدا وي نو هغسې انداز باندې تپوس وکړه نو د ستا پکې د دین پیدا وي اوس آدم علیه السلام کور کې مونځ کوو که جومات کې مونځ کوو او ګوړلی کوو نه نو د ستا پکې څه پیدا شته نشته نو په دغې بنیاد باندې قربان شم داسې سوال به کوئ چې ستاسو پکې پیدا وي نو رسول الله مبارک هغه ته ادب وښوده چې تاسو داسې زه چې تاسو د څه شی بیانوم نو هغه زمانه اخلئ او چې په کوم شي باندې زه چپ پاتې شوم نو تاسو په هغې پسې قربان شمه ګرځئ ما هغې باندې اصرار مه کوئ کنې تاسو باندې به دا حج فرض شوی وي نو حج یو کرته دا فرض دی نو احادیثو مبارکونه هم قربان شمه دا پته ولګېدله چې یو کرت دا حج فرض دی اجماع د امت هم په دې باندې قایله ده په لباب المناسک کې علامه سندي رحمه الله اجماع را نقل کړی چې اجماع د امت ته په همدې باندې چې حج دا فرض دی په مسلمان باندې چې د چا طاقت وي یو کرت په دې حج ته ځي او عقل هم دا وایي قیاس هم دا وایي چې یو کرت د انسان لاړ شي حج لا د رب ذوالجلال چې کم هغه دار دی او کم دیوالونه دي په هغې باندې د قربان شمه وګرځېږي اسه کو تاسو وګورئ حج ډېر لوی عشقي عبادت دی حج زمونږ او ستاسو دا ټول دین قربان شمه یو محترم دین دی نو دا حج یو عشقي عبادت دی هغه عشقي عبادت داسې لکه کو تاسو وګورئ په دنیا کې د مجازي عاشقانو په دنیا کې چې څوک په چا باندې عاشقاني نو د هغوی یو څو کارونه وي ټول نه اول داسې چې په دنیا کې چې کله یو سړی عاشق شي په چا باندې په الله په رسول الله مبارک نه چېرته انسان باندې عاشق شي قربان شم چې کله دی عاشق شي نو د ټول نه اول دی د هغه تعریفونه وکړي په تعریفونو نه بعد دی د هغه ډېر زیات تعظیم وکړي چې په تعظیم نه بعد دی بیا خوراک څښاک پرېږدي د هغه په محبت کې خوراک څښاک نه بعد دی په هغه باندې بیا مال لګول شروع کړي پیسې لګوي کله یو ځای باندې پیسې لګو خرچې ور باندې شروع کړي چې دی قربان شمه زما طرف ته مایل شي محبت چې کله چا سره پیدا شي ټول اول تعریفونه شروع شول بیا د هغې نه بعد د هغه تعظیم شروع شو تعظیم نه بعد د هغه په محبت کې خوراک څښاک پرېښوسته بیا چې خوراک څښاک پرېږدي بیا هم په هغې باندې هم کار نه وشي نو قربان شمه مالونه لګول شروع کړي پیسې لګول شروع کړي د هغه د رضا کولو دپاره چې په هغې باندې هم کار ونه شي نو دا عاشق خپل ګریوان وسیري او همدغه رنګې د خلکو سره میل جول کر زندگی تیرول پرېږدي او لاړ شي په دشتو باندې او بیا ګرځي او هغې چې کمو ځایونو کې دا عاشق او دا معشوقه سره په خپل منځ کې یو ځای شوي وي نو بیا هغه حالات را یادوي خپله ماضي را یادوي چې قربان شم پلانکي ځای کې زه د خپلې معشوقې سره یو ځای شوی وم پلانکي ځای کې د خپلې معشوقې سره یو ځای شوی یم دا بیا عربي شاعران او همدغه رنګې عجمي سندرخواهان دا بیا په خپلو شعرونو کې قربان شم همدارنګې وایي لکه عربي یو شاعر دی وایي ایا منزل سلما سلام علیکما هل الازمن التي مزینا رواجعو دغه دی راغلی دی هغه د خپلې معشوقې په در او دیوار باندې ګرځي او هغه ځای کې دی خپلې شعرونه وایي ایا منزل سلما سلام علیکما هل الازمن التي مزینا رواجعو دقسې انداز باندې مجنون چې کومه ده په خپلې د هغه د لیلا په در او دیوار باندې تللی دی دیار لیلا لقد امر على الديار ديار ليلى دغه شعرونه وایي اقبل ذا الجدار وذا جدار د مجنون راغلی لیلا په دیوالونو باندې دی وایي چې زه د لیلا په کورونو باندې تېر شوم کله وایي دا دیوال ښکلوم او کله دا دیوال ښکلوم وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وی دیوال پکې څه ته وایي دا خو زه د هغه چا د محبت د وجې نه لګیا یم چې څوک دننه په دې کې اوسېږي نو زموږ او د ستاسو چې کم
مجازي عاشقان دي نو هغه بیا همدغسې انداز اختیار کړي. نو همدغه رنګي چې کم حقیقي عاشق دی چې په رب ذوالجلال باندې عاشق دی، نو دی راولګېده د الله پاک په محبت کې د الله جل جلاله تعظیم وکړه، د خپل مبارک اندام دا تندې چې د ټول نه د انسان محترمه عضو ده د رب ذوالجلال ته په ځمکه باندې کېښوستله او مونځ یې وکړه. لګیا دی سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، الحمد لله رب العالمین. د الله پاک په محبت کې د الله پاک تعریفونه وکړل، بیا د هغې نه بعد د الله پاک په تعظیم کې الله پاک ته د ټول نه محترم عضو یې دا په ځمکه باندې کېښوستله او رب ذوالجلال رضا کوي چې په دې باندې کار خو نه شه د خوراک څښاک پرېښوسته د رمضان المبارک روژې یې ونیولې. خیال خو ورته دی هغه مجازي عاشق څه کول؟ خوراک معدې کار پرېږدي، عاشقانو خو معدې کار نه کوي. نو قربان شمه خوراک څښاک یې پرېښوسته د رمضان المبارک روژې یې ونیولې. بیا د هغې نه بعد چې په هغې باندې هم کار ونه شه نو بیا یې خرچه شروع کړله، زکات یې ورکول شروع کړل، سرسایې ورکول شروع کړل، عشرونه یې ورکول شروع کړل، نفلی صدقات یې ورکول شروع کړل. د دې دپاره چې زما نه رب ذوالجلال رضا شي. چې په دې باندې هم کار ونه شه نو پنځم کار د داسې وکړه چې ګریوان یې وشلو او د خفګان لباس یې واچو او میل جول کر زندګي یې پرېښوستله، په صحراګانو باندې په ګرځېدو شه، کله یو صحرا ته ځي او کله بلې صحرا ته، چې په کومو ګودرونو باندې او په کومو لارو باندې او په کومو ځایونو کې ورسره خپله معشوقه میلاو شوې ده هغې ځایونو ته ځي او خپل هغه زړه حالات را یادوي. نو په دقې بنیاد باندې حاجي راولګېده او خپل بهترین لباس یې دا ویسته او د هغې نه بعد روان شه او قربان شما د کفن په شان لباس احرام یې واچو او لاړ چې کومه د دې به اوس لاړ شي ټول نه اول قربان شمه حجر اسود یې ښکل